بسم الله الرحمن الرحیم. دا نه پیله سوره الحجرات وان. سوره الحجرات دوه رکوعونه وو، خو لیکن دې کې الله پاک د نبی علیه الصلاۃ والسلام متعلقه آداب او هغه خبرې چې هغې نه اکثر جنګ جګړې جوړېږي، هغه آداب او احکام وو چې انسان زندګۍ کې رولي، نو دا به ډېر غمونو اندېښنو نه کم شي. نن سوره قاف ده، د دې نومه قاف تو، د دې صورت نومه هم قاف تو. دا په دې وجې چې دې کې پیله کې شروع آغاز چې د هغه قاف نشوله، او دلته نه د قرآن مجید اووم منزل شروع کېږي. قرآن مجید الله پاک 7 منزلونو کې نازل کړی ده. پیله منزل کې 3 سورتونه دي، بیا دویم منزل کې 15 سورتونه دي، بیا دریم منزل کې 9 سورتونه دي، بیا څلورم منزل کې 9 سورتونه دي، او بیا 5م نمبر منزل کې 11 سورتونه دي، او 6م نمبر منزل کې 13 سورتونه دي، او بیا هغه نه بعد 9م نمبر منزل چې دلته نه کوم شروع کېږي، دې کې 65 سورې آیتونه نه سورتونه دي، 65 سورتونه په دې کې دي وړوکي. نو دا اخري منزل ده، او قاف د دې نومه ده. دا مکی صورت ده، او دې کې 45 آیتونه دي، 3 رکوعونه دي، او 395 کلمات دي، او 1490 دي کې مکمل حروف دي. قاف حروف مقطعات ده. دې باره کې مختلف خبرې شوي دي چې بې دې نه څه مراد ده، یا دي حروف مقطعات باره کې څه حکم ده. دې منته موږ تفصیل کړه مختلف، خو لیکن څوک چې قاف نه د الله پاک صفت مراد ده چې والله علی کل شیء قدیر، چې الله پاک صفت قدیر مراد ده، چې الله پاک هر شي منته قدیر ده. دغه رنګ نیم خلک چې نه الله پاک صفت قهر دی نه مراد ده، وهو القاهر فوق عباده. قرآن مجید بل ځای کې فرمایي چې الله پاک په خپلو بندګانو منته ډېر قهر والا ده. دغه رنګ مختلفې معنی اخیستل شوي دي، خو لیکن تاسو ته مې خبره پیله کړې وه چې د حروف مقطعات کې چې دي د دې وضح پاته نشته ده، مختلف تقریب الفهم دپاره د دې معنی اخیستل شوي دي. نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه یو روایت موجود ده د حروف مقطعات باره کې، چې هغه یې چې حروف مقطعات باره کې هي اسماء الله تعالی، چې الله پاک چې نومې دي دا یوه نومه دو، یعنی کاف ته الله پاک یوه نومه دو. مختلف خبرې دې باره کې شوي. دغه رنګې الله اعلم بمراده، چې الله د دې مراد نه خبر ده چې دې څه مقصد ده د حروف مقطعاتو. خو به هر حال د خلکو ذهن قرآن ته نږدې کونې دی وجې د دې مختلف مفسرینو مختلفې معنی کړي دي، چې نیم مفسرین یې چې دا مخفف الفاظ دي، لکه څرنګه چې موږ وایو چې MBBS FA FEC، نو دې مختلفې خبرې شوي، بس دا ټکونه مختلف غوړ ټکي مراد وي، خو لیکن دالته صرف دغه شارټ مخفف استعمال شي، نو دنه مختلف معنی اخیستل شي. نیم مفسرین یې چې کاف نه د الله پاک صفت قدرت مراد ده، چې الله پاک په هر شي باندې قادر ده. او نیم مفسرین یې چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام باره کې ده، چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حکم شو چې فاستقم، چې ته په صراط مستقیم شه او ودره، او دغه رنګ قیامت، دا ټول خبرې نه مراد دي. لکه څرنګه چې د 4مې صدۍ یو غټ انسان تیر شوی ده، ابن سینا نومې سره یادېږي. دا ډېر غټ فلسفي و، او دا ډېر غټ دیندوره سړی و، طبیب هم و. دی ویلي دي چې څرنګه چې سوره سواد کې سواد نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام صورت مراد ده، هغې شکل مراد ده، دغه رنګې کاف نه نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته کې جسم مراد ده. نو هغې لیکلي دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جسم چې هغه عادل الاجسام و، چې څومره جسمونو هغو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام قوت لحاظ سره هر شي لحاظ سره جسم مراد ده. بهرحال دلته 45 یا 25 زویه په دې صورت کې قاف ورڅي، اکثر به کاف ورڅي. نو دا د شارټ کټ تفسیر ده. الله پاک پیله کې د قرآن مجید قسم خوړله چې والقرآن المجید، چې قسم د قرآن مجید قسم ویلې خوړله. دا دی وجې چې قرآن مجید یو داسې کتاب و چې پیله صدۍ رسې قرآن مجید یو کتاب و، بل کتاب ونه. اصل قرآن مجید یو کتابي شکل کې و. نوره چې د څومره ورستو حدیث کتابونه ورغلي، فقه کتابونه ورغلي، څومره کتابونه ورغلي، پیله هیڅ شی موجود نه و. چونکې قرآن مجید هغې ټیم کې نازلېدل، هغه په خپل شکل کې و، لوح محفوظ کې، بیا آسماني دنیا
داسې روغلل اسماني دنیا ته روغلل. نو پیله صدی رسي د امام حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو شاګرد امام منبه رحمت الله علیه دا امام و ډېر غټ امام و او دا د ابو هريره رضی الله شاګرد و. پیله صدی رسي چې کوم قرآن مجید حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه دی لیکلی وه یا څه خبرې لیکلې وې نصف صدی رسي هغه پکې موجودې وې. بیا وروستو عمر بن عبدالعزیز د پیله صدی په اخر کې عمر بن عبدالعزیز چې کله د دې حکمراني روغلله 2 سال و زیاته نه زیاته او بالکل د دې حکومت چې وه هغه د خلفای راشدین په منهج منتې هغې په طرز طریقې منتې وه. بیا هغې ووی چې یار قرآن مجید خو چلو محفوظ ده خو نږدې زمانه د اوس صحابه کرام موجود دي د نبي علیه صلات وسلام حدیث چې دي د نبي علیه صلات وسلام سیرت چې ده دا چې ولیکلی شي. بیا هغې ذمهداري ولګوله د امام زهري رحمت الله علیه دا ډېر غټ فقیه ده بیا هغې ته یې دا ډیپټي ولګېده چې څرنګه چې قرآن مجید جمع شوی ده داسې به څه وکړي ته به د نبي علیه صلات وسلام ټول حدیثونه جمع کړي. بیا هغې دا ډیپټي ولګېده. بیا امام بخاري رحمت الله علیه امام مسلم رحمت الله علیه دا خو د 2.5 صدۍ نه بعد خلق ته دا رغوله ده. بیا د دغې حدیث پرې کې چاند بین وشول هر چا وشول داسې حدیث رو جمع شول. دې وجې نه الله پاک د قرآن مجید قسم وخوړل. قرآن مجید 14 صدۍ تېرې شولې د دې حرف چا په حرف منته اعتراض نه وکړل که اعتراض وکړي هغه ناکامه شي او نه د دې مثل چا راوړل. دې وجې نه قرآن مجید قسم الله وخوړل بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم بلکې دا خلق په دې منې تعجب کې دي چې دی ته یو ډرونکی راغلل او دی نه ډرونکی راغلل. اول خو د نبي علیه صلات وسلام رسالت دی منال نه او نبی علیه صلات وسلام رسالت منال نه به زر دا وي چې چې الله پاک پیغمبر راستول حالانکه دا خو داسې خبره نه وه. الله پاک نه پیله 1 لاک نه زیات نبی علیه صلات وسلام نه پیله الله پاک 1 لاک نه زیات پیغمبرون راستولي خو دی ووي چې دا یې راستول ډېره تعجب خبره ده چې الله پاک انسان پیغمبر راستی. بیا وروستو پکې دا وي چې به انسان راستی دا اعتراض یې وکړل چې بیا الله پاک دا یتیم ته وکتل په دغه یتیم ته نبوت ورکړله او پیغمبري ورکړله نو دا ټولې خبرې دي هغې بارې کې وشولې او دی به وایي چې که الله پاک انسان پیغمبر راستوله خو بیا خو د ولید ابن مغیره راستوله وه ځکه چې هغه په مکې کې وه او مالداره وه 13 زامن یې او ډېر نوکرون یې ډېر مالداره وه. دی وایي چې دا یتیم یې راستول خو هغه دی راستوله هغه دی پیغمبر جوړ کړی وه. یا یلي وه چې طایف کې چې کوم عروه بن مسعود ثقفي ده دا ډېر مالداره و او دې سره ډېرې پیسې مال او دولت و هغې منتې دې رستوله. الله پاک نبوت ته پره صرف دا ته میلاو شو. بیا بله خبره دا چې دا خبره کوي چې تاسو په مړه شئ. بیا دغه کافرونو به وایي چې فقال الکافرون ووایي دغه کافرو خلکو هذا شیء عجیب دا خو ډېره عجیبه خبره ده چې الله پاک دا رسول رستول. اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید او دا یي چې موږ چې کله مړه شو او موږ خاټې شو بیا به موږ بیا الله پاک ژوندي کوي نو باز بعد الموت خبره به کېږي چې نبي علیه صلات وسلام کوله. دی به چې دا خو ډېره عجیبه ده دا خو ډېره لرې دعا ده چونکې یو هغې وخت کې یو کفنچور و کفنچور ته عربۍ کې نباش ویلی کېږي. دی به دغه کفنونه پټول به پټول هر څه به کول اخري کې الله پاک ډېر مال او دولت یې کړل. چې مال او دولت یې کړل به دی خپل بچیر وغوښتل چې څه ټیم کې دی مرګ حالات شروع شول نو دی خپل بچیر وغوښتل او هغې ته وایي چې بچیو مو سره قسم وکړئ اوله وعده وکړئ قسم وخورئ چې موږ زه چې څه یم هغه به پوره کوئ. بچیو ته چې صحیح ده پوره به کوو. ته وایي چې زه چې کله مړ شم بیا به مو شخوئ نه ولې عربو به دا رواج چې سړي به چې مړه شول هغه به یې شخول هندوانو غوندې سول به نه دا به وکئ چې مو به شخوئ نه مو به وسېځئ نیمې هیرې مې چې دي هغه به سمندر ته واچوئ نیمې به هوا کې پرېږدئ چې هغه اوړاو شي هوا یې اوړاو کړي. نو بس زمن اوس خپلې قبیلې نه ډارېدل چې دا څرنګې خبره ده چې اوس موږ ټول مړي شخو او دا اوس ابجي مې داسې وصیت وکړو عالم مو قسم یې کړی ده خامخا به پوره کوو. نو دا سړی چې کله مړ شول هغه زمن وصیت منته عمل وکړل او دا یې وسېځل نیمې خاټې یې واخیستلې سمندرونو ته یې واچولې نیمې خاټې یې څه وکړلې
هغو کې پرې شول، هغه ذرات نه جوړ شول، آلی دوری جوړل. بخاري او مسلم کې روایت ده چې الله پاک سمندرونو نه د دې ایرې چګې کړلې او چې کومې دې ایرې وړې وې هغه جمع کړلې او بیا زندګي هیر کړله د تر ژونده یې کړه. ته وایې وي چې بنده تو داسې ویلې وکړل نو دې ته وفرمیل چې یا الله مو چې څرنګې زندګي تېره کړې وه اګړې بګړې مې کړې وې تو په علم کې وې هر شي نه ته خبر وې خو مو ووې چې زه چې تو ته مخامخ ترڅه مو به څه انجام وي. دې وجې نه مې دا ووې چې مو ښخوی مو سمندرونو ته وچوی چې بس زه ختم شم. الله پاکې تو چې شادې مو خوف ته واجبې چې او دې تو خوف ته واجب یا الله دې تو خوف ته واجب. الله پاکې ته وایي چې بس دې مې بخشش وکړه دا مې معاف کړه. نو دی به هم داسې وي چې موږ چې خاورې شو اډوکي شو هر چا شو ایرې شو چې دوباره زندگی دو او دا د الله پاک قانون ده. انسان ټول جسم چې دا کنه انبیا او جسمونه چې دي هغې باره کې اصول دا ده چې مځکې منته الله پاک دا حرم کړي دي. دا مځکه د نبي جسم نشي خوړلی خو لیکن عام انسانون چې دي د دې جسم الله پاک بدلی بدل کی لکه څرنګه چې دا یوه قطره وه دینه غوټه ډنچا هېر کړه انسان یې جوړ کړل. داسې چې دا مړ شي دا جسم چې دا موږ چې خاورې ایرې شو خاورې ایرې نه شي هغه الله پاک خاټې ته وړی خاټې کې یې بدل کړي. هغه موږ چې که خاټې وخوړه هغه خاټو سره الله پاک میلاو کړي. څوک میون وخوري څوک اور وسېځي څوک جوس کې وشي موږ چې مړه شول الله پاک هغو جسم بدل کړي. خو لیکن د دومچې ډوکه چې دا د مولیې سره نون دی دې کې الله پاک زندگی شي دا ژونده وي دې کې څه قدر زندگی بیا هم وي. الله پاک به قیامت پر ورځې دغه دومچې نه دې ته به بیا حکم وکړي چې خپل جسم بیا ټول کا نو چې چا جسم چې ته لوړ وي خاټو کې لوړ وي چې ته لوړ وي الله پاک به بیا ژونده کړي دا انسان به دوباره ژونده کړي. بهرحال دی وي چې د دوباره چګېدن چې دي دا خو ډېر عجیبه دي. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. الله یې چې موږ علم کې دي چې د مځکه چې څرنګې کمیږي په دې کې چې څه کسان دي کمیږي او موږ سره هر چا چې دا په یوه محفوظ کتاب کې ده. د مځکې کمیدن دا په دوو صورتونو دي. یو دا چې د مځکې چې کوم اجزا دي سماغه ګالې کوڼي وغیره دا الله پاک کام کړي. یو دا چې د مځکې کې چې د انسانون دي دا الله پاک څومره کموي. څومره مځکې منته انسانون دي خو لیکن قبرونه وکسئ څومره ډېر دي دا انسانونه الله پاک کمه واهه شي الله پاک یې ډېره واهه شي. بهرحال خو دوې قبیلې وې قبیله بنو سهم او قبیله بنو عبدمناف. دا دوې قبیلې وې د خپله کې په دې جګړه وشوله وایي وي چې یوې قبیلې وې چې موږ تعداد زیات نه موږ ستره قبیله ده بلې قبیلې وې چې نه موږ ستره قبیله ده په دې باندې به دوی جنګونه کول ډېرې جنګ جګړې به کېدلې او ډېرې خبرې به کېدلې. اخري کې یو سمجداره سړی هغې ته وایي چې څه جنګ جګړې کوئ لګیا یې خو داسې وکړئ چې مردم شماري وکړئ ووټینګ وکړئ. نو دی ووټینګ وکړل چې کوم ژوندي وو ووټینګ وشول هغې کې قبیله عبدمناف چې هغو تعداد زیات شول او چې هغو ته پته ولګېده چې موږ قبیله ستره دو بانګړې یې شروع کړې ډولونه یې شروع کړل هر چا یې شروع کړل لګیا شول ډېر خوښ وو. د بلې قبیلې وویل چې او دا خو موږ سره ډېر زیاته وشو. بیا یې وویل چې چلو اوس به موږ څه وکړو د مړي به وګڼو چې مړي یې وګڼل قبیله بنو سهم چې وه هغې مړي زیات وو او چې مړي یې وګڼل خپل چې موږ مړي زیات دي او چې مړو سره یې دی تعداد زیات شول دی رغلل دی بانګړې شروع کړلې چې او دا موږ مړو سره خو یعنې موږ خاندان موږ قبیله ډېره ستره ده. نو الله پاک ووایي چې بی دا مځکه کې چې څه کمیږي دا د موږ علم کې دي او موږ سره یو داسې کتاب ده چې هغې کې حفاظت والا کتاب د هر چا موجود ده. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج. خو لیکن دا خلک دا حق جوټلو کوي چې کله دی ته روشي بیا دا معاملې کې دی شک شي. مریج اصل کې ویلی شي هغې ځنګل ته چې هغې کې بوټي ډېر ګاڼه وي آلې دورې رغلې وي اولج نه یې ته اردو کې چې و بل سره
چې داسې ګڼه جنګل چې وي ځنګل چې وي چې هغې کې بوټي موټي ډېر وي و بل منته ننوتې وي بیا هغې کې تلن ډېر مشکل شي. نو الله پاک وایي چې دا کافرون او دا ایمان نه محرومي خلک چې دي دا داسې دي چې د ایمان اړلنې معاملې کې دی داسې خپله کې ګاډ واډ شوي دي او ډېر الټه شوي دي دی ایچې ته دی ته ډېره مشکله ده. باره افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج. الله پاک بیا اوس خپل قدرت دلیل تشي چې قیامت خدای منکر دی خو لیکن دی د وکسي چې څرنګه دا اسمون پوسنه موږ دایمن دی جوړ کړه دا بیا مو دا شوشته کړه دا الله پاک شوشته اسمون جوړ کړه خلق السماوات والارض الله پاک مځکه اسمانونه جوړ کړي دي. بل ځکه الله پاک دی اسمون بری کی چې بغیر عمد ترونه خلق السماوات بغیر عمد ترونه دا اسمون موږ جوړ کړه دا او ستنې داسې موږ جوړ کړه دا چې دی هیڅ مټه نه ویني. د اسمون الله پاک څومره غټ اسمون د جوړ کړی دا او دا ګول شکل کې ده د مځکه ګول شکل کې دو ساینسدان یې چې 11,000 بلندۍ ته چې ته فضا ته وخېږي بیا دا مځکه چې دو مځکه دا هم لکه څرنګه چې اوس سترګه یا شپږمه موږ ته ګول لیده شي دا مځکه چې دو دا هم به موږ ته دغسې ګول ولیدلی شي. نو الله پاک هغه اسمون جوړ کړی ده او بیا اسمون کې دروازې الله پاک مقرر کړي دي. د ستنو ذکر نه درغله خو د دروازو ذکر وغله ځکه چې حدیث کې درومي چې کله چې یو مومن سړی مړ شي بیا اسمون کې 2 دروازې بند شي. یو هغه دروازه چې د دې نیک اعمال به چې کوم پوسه ختل بل هغه دروازه چې هغه نیک اعمالو د برکت ته واجب چې الله پاک په دې کوم برکتونه یا د دې کوم رزق هغه نون دی په ایوې دروازې به رستوال دي تا او اعمال وی دی پوسه ختل. نو اعمال چې دی دا نه ختمیږي جسم ختم شي خو لیکن اعمال نه ختمیږي الله پاک سره محفوظ دي. نن ها خلک چې د اعمال به څرنګه پیش کړي نن چې سړی ستر شي به چې ته ویله کې ستر شوی په هغې درومي به چې موږ چې وړي کړو موږ به داسې کول داسې مو کول دلته مو داسې وکړل داسې مو کړل چې دا انسان خپله سوتي بیا الله پاک سره خو دا محفوظ دي. نو اعمال بهرحال خو دروازو ذکر وغوله ده. نو الله پاک بل ځای کې فرمیلي چې به اسمون مو جوړ کړه شوشته وزینها وما لها من فروج او شوشته کړه مو ده او دې کې هېڅ څه بل داسې دراړ نشته چې دا موت وي. الله پاک د اسمون چې دا یې شوشته کړه ده خو لیکن شپې موږ ته د دې پاته ولګي چې د ستوري چې دي دا شوشته دی شمع غوندې لګېدلې وي یو عجیبه رنګ یې کړي ورځې پاته نه لګي. لکه یو انسان که ډیر شوشته کور جوړ کړي ډیر ډیکوریشن پوکي هغه چې څو کوله تیر شي 10 کوله بعد 20 کوله بعد 15 کوله بعد هر څه ختم شي خو لیکن اسمون الله پاک جوړ کړی ده دغه ستوري پکې خېږي لکونو کلونه په تیر شول لکونو کورونه په تیر شول. د انسان تاریخ نه اسمون تاریخ پیله ده الله پاک جوړ کړی ده خو دې کې هېڅ مسله نرسي هېڅ دړاړ نشته. والارض مددناها دا غرنګې غوټه نشاني مې دا ده چې مځکه مې جوړه کړې ده پیلاو کړې مې ده والقین فیها رواسي او په دې مې ایښي دي غرونه. الله پاک مځکه څومره پیلاو کړې ده شوشته مځکه یې پیلاو کړې ده هېڅ شا به تانګ نشي. الله پاک چیلنجر کړه قرآن کې ان ارضي واسعتون چې د مو مځکه چې دو دا ډېره وسي ده متکبر سړي د پره چلنج ده چې که ته دومره تکړه وې بیا دا مو مځکه ته دې نه اووځه که نه نشي وتلی. بهرحال وانبتنا والقینا فیها رواسي او په دې کې مې لګولي دي یشي مې دي غرونه څومره غوډ غوډ غرونه دي څومره غوډ غوډ غرونه دي. الله پاک دا په مځکې منته یشي دي دا مځکه چې دو دا څلورو طرفونه اوبو کې ګیر دو خو لیکن دا الله پاک غرونه پوهېږي چې دا ړنجېږي نه 73-72% په دې دنیا کې اوبه دي او 10% یعنی 25% په 300 کې یوه حصه دا خشکي دو خو بیا هم دغسې لوړه دو چاپ شا نه پکې نه نوځي سمندر څوک پکې ډوبېږي نه ځناور پکې ډوبېږي نه او دې نه بوټي روزي میوې روزي. وانبتنا فیها من کل زوج بهیج او الله پاک یہ چې په دې کې مې توسته پرا جوړه ثمرات وغیره ضربوسه ځکه کې چې ته شا کرې اغار وزي ارت شا جوړه ده یو بوټه ده چې سړی وخوري هغه زار دي خو هغې سره بې نږدې یو بل بوټه الله پاک مقرر کړی ده چې هغه انسان وخوري بیا غیرې پره تریاک دي او څومره جړی بوټي دي چې دې نه د انسان علاج کېږي دا ټول الله پاک اربوسلي. اوس چې د کوم دا د مځکو د نباتاتو ولدي هغه یې چې څه 50 لاک نه زیات د بوټي قسمونه دي
دا دی هغو تحقیق ته ورسره چې مخکې کې دې نه بې زیات وي. تبصرة دا توسې کتنې دپاره، و ذکره لکل عبد منیب، او دا نصیحت ته هغې سړي دپاره چې هغه الله طرف ته درومي. دا ټول شیونه نصیحت دپاره دي، کتنې دپاره دي. ونزلنا من السماء ماء مبارکا، الله چې دا مې نشنیدو چې اسمون نه توس منته دی برکت والا اوبر ورم، برکت والا یعنی برون. وجعلنا من السماء ماء طهورا، الله پاک بل ځای کې فرمایي چې اسمون نه مې تازه اوبه دیر کړي دي. او وجعلنا من الماء كل شيء حي، هر شای چې دا اوبونه زه ژونده کوم. انسان جسم کې وینه دو، وینې کې 80% اوبه دي او 20% نور غذا دي، هغې ته کت ده. او دا اوبه که نه وه د وینه به جام وه، ګاړه به وه، خو لیکن 80% الله پکې وي. ساینس منته خلک نن ډېر توري کوي، څوک پکې چې فبأي آلاء ربکما تکذبان، داسې ترجمه کوي چې تم سائنس کی کون کون سی نعمتیں جٹلاو کې، خو لیکن سائنس اوس رسې ایوا کترا وینه نشي جوړوله، دا ناکام دي. یو فطرتي بیج نشي پیدا کوله، دا به نقل وي بیا به هر څه کوي. نو خلک هسې ساینس پسې شوه. ته بل ساینس چې دا دینه خلکو هسې هیرو جوړ کړه. ساینس هېڅ مستقل علم نه ده، ساینس تجرباتو مشاهداتو. دوا کوله دی وشي بری کې و فیصله وي، 15 کوله بعد به بله فیصله وي، خو لیکن نن خلک دینه مرغوبه ده. بهرحال ونزلنا من السماء ماء مبارکه، الله پکې چې اسمون نه مې برکت ولا بری. حدیث کې درومي چې نبی علیه الصلاة والسلام ایوارز برون وردال، برون وردال به نبی علیه الصلاة والسلام ته وروتل، خپل لستونی چې دي دا داسې څړته کړل، د لسونو یې اوبو ته ونیول، هغه سوسکي په پرېوتل، سوسکي په پرېوتل، بیا هغه لسونه یې منتې سوسکي ومژل. چا پاتې نه وکړه چې یا رسول الله داسې دې ویلې وکړل. الله نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل چې دا خو برکت والا اوبه دي، دې وجې نه اوس په آب زمزم اوبه شوې، د برونه اوبه شوې. دې بری کې ډېر غټو ډاکټرانو تحقیق کړه چې که یوه سړي داسې مرض وي چې هغه نه ختمېږي، دا د برونه صفا اوبه څښي چې برون ته زار ورېږي، الله پاک به دینه بیماری ختم کړي. آب زمزم اوبه د څښي، الله پاک به دینه بیماری ختم کړي. بهرحال نو برکت ولې فانبتنا به جنات وحب الحصید، او دې په ذریعې سره مو بغونه څه کړي دي، ربوسلي دي، او داسې دونې چې تاسو یې کاټ کړئ، یعنی فصل روشي هغه موږ کاټ کو پوخ شي، بیا هغه دونې بیا موږ خورو ورچکو. دا الله پکې چې دغه اوبو په ذریعې سره دي. والنخل باسقات لها طلع نضید، او دغه رنګې خجیرې چې هغه ډېرې اوږدې دي او ته به ته د دې ګوچې دي. د خجیرو 50,000 قسمونه دي، خجیرو 50,000 قسمونه دي. دا عبدالخیل کې چې کومې خجیرې دي، هغه وای و خجیره داسې دو چې هغه 15 کیلو خجیرې کې او شي اوږدې دي. نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي استوال خیبر کې، عربو کې خیبر کې ډېرې خجیرې کېږي، او څه خیبر کې دغه 50,000 قسمونه خجیرې چې دي دا خیبر کې ډېره کېږي. 50,000 قسمونه خو صرف په خیبر علاقې کې. نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي استوال سودا بنت غزیه رضی الله، دې ته وایي چې ته زکات ورټولوه. هغې روړل نبي علیه صلات وسلام ته جبیب نومي خجیره روړله، جبیب یو قسم یو، هغه ښه غوټه خجیره وه، ویې خوړله، خو لیکن هډوکی یې داسې عجیبه و. نبي علیه صلات وسلام یې ته وفرمیل چې اکل نخل خیبره هکذا، چې د ټولې د خیبر خجیرې داسې دي. هغې ته وایي چې یا رسول الله دا نه هم مختلفې قسمونه دي، او نیمې پکې اوږدې دي، نیمې څرنګې دي، نیمې ګول دي، نیم څرنګې دي، او عجوه کجور الله پاک دې کې عجیبه داسې یې شوه چې دا هر زارو دې پره تریاک ده. که یو سړی زار وچښي چې 2 عجوه کجورې پسې وخوري، زار خپل اثر ختم کړي. دغه رنګې چې د بلوچستان توران وغیره کومه علاقه دو، دې کې د خجیرو عجیبه قسمونه دي. نو بهرحال رزقا للعباد، الله یې چې دا رزق ته د بندګانو دپاره، و احیینا به بلدا میتة، او دغه اوبو په ذریعې سره مو مړه شعرونه چې دي ژوندي کړي دي. اوس وطن وچ ته برون چې وشي، الله پکې شین کړي چې ټول هر څه شنه شي. کذالک الخروج، الله یې چې څرنګه چې د مځکه وچه وي دا بیا ژونده که سرسبز شده به کم، داسې انسانه ته چې مړ شي بیا به تو هر ژونده کوم ته دا مایه چې زه به بیا بس صرف دا زندگی دو. بهرحال کذبت قبلهم قوم نوح، دې نه پیله قوم نوح، دا خبرې دا نبي علیه صلات وسلام تسلی دی پره دو، تسلی دی پره نبي علیه صلات وسلام دا چې ته زره خبره ده چې یو سړی محنت کوي هغې منې څوک ارڅي نه،
نو دا خپه شي چې یار زه دومره محنت کوم دا مو خبره څوک نه اوري دا مو طرف ته څوک ارسي نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فطري تقاضا و انسان و بشر و نه به خپه شو. الله پاک دې تسلی دې پر هدایتونه نازل کړ چې تونه پهلا 1 لاکھ نه زیات انبیار ولیدي قوم نوح رغلا دا اصحاب الرس دی کوی ولا قوم رغلا دا اصحاب الرس چې دا دې مو په تفصیل کړم او اصحاب الرس دا د حضرموت چې کومه علاقہ د په سعودیا کې د کې الله پاک دا قوم ترستونه او دیته حضرت حنظله بن صفوان رضی الله حضرت حنظله بن صفوان علیه السلام چې کوم پیغمبرو الله پاک هغه راستونه هغه دمره مهنت وکړل یو حبشي غلام او حبشي غلام دی صرف ایمان پرولل نه خپل بچي ایمان پرولل نه کور ول ایمان پرولل کوم ته بداوي چې کو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله ای خلق وای چې لا اله الا الله الله نه علاوه څوک د عبادت ولایت نشته. کوم ترجمه شوال چې مړه دا یو کاسته دا هر وخت چې شپه ریزي چې ته اینو دا دغه خبره کوي لہذا ایدی چار کوونی دو دا ختمونه ده. نو داسې خپل الکینا یو 2 میل لري کوامه رو وستال اغه کوي ته ظلم سره روي چوال به اغه منتی وا وټه کاند چې وا اغه پوسنا کشش ولې روي چولا چې بس دا بیا څوک اربسل نشي. نو دغه حبشي غلام چې وا اغه خپل کوشش وکړل خو لیکن اکانډه چې وا غټه اغاله چې وا اغه غیلری کول نشوله څه به کول چې بیا به چشپاش ولا بیا بودی چې تا یو غورکاو اغه په ذریعہ سره به مړای رستوله مړای به نون ډیر ولا اغه صحابي اغه پیغمبر به مړای وخړ دا ستلال دا کوم ټول ګډ شوال او اول خو چې دغه کونه په وکړه دغه کې ټول روجامه شو په کوي منته شي اتنی وچول شي بلبلی وچول شي بانګړي چول چې بس دا ټینشن ختم شو. بیا چوري زبا ډیر غل چیرې وای شو چې څو شو دا سړه نو بیا یې رغل پاته وکړه ژاغه په وکړه چې ته څه حالات دي. حنظله بن صفوان هغه ته چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله چې خلق وایي چې لا اله الا الله الله نه علاوه څوک ته عبادت لایق نشته ده. دا یو چې دین خو موږ دالته نخلصي جو در دی چار نه شو نو بجره مجره ارت شای کټکل ټول څوکل ټول ریچوال دینه پلا سردار هغه کوم غلام چې هغه ته وایي چې زدرڅم زه دې ټوپ کوم دی پیغمبر ته وایي چې نه ته داسې ما کوه زه خو خپل نه ځون مینه دی چولا زه خو کوم ظلم سره چونو تک دا سکه دا خودکشي او خودکشي حرام ده. بهرحال دا خبره شو اصحاب الرس و ثمود کوم ثمود ذکر شو ده و کوم عاد ذکر شو ده فرعون کوم فرعون ذکر شو و اخوان لوط او د اخوان لوط دې ذکر شو ده و اصحاب الایکه زنګل ولا اصحاب الایکه دې ذکر شو ده. بهرحال شعیب علیه السلام کوم بری کرسی چې دا چې دې طرف نه ټول زنګلونو ارت شاو اخر دا کوم نو من خبره بیا داسې الله پاک دې منته که دروستل ډیر سخت تانکل چې سخت تانکل ایوځوي کې دا سی ورځ ټوکړه وا 2-3 کسان ایرغل هغه چې ایرغل سخت ګرمي وا سوی پکې خوستله ټول کوم ته دعوت کړل چې او آل رشال آل تلش کی سکون دا چې هغه ورځ ترغل درس ول چې الله پاک تبا کړ دا غرنګ د بل کوم دا صابر رسوله دا بیا چې کله هغه پیغمبر پسې بیا خاطه ماټه غاله مال هر شي رچوال کوه بان کړل دا پکړل بیا بانګړي شروع کړل چې بانګړو ته ټول بیا کټ شو الله پاک اور ته حکم وکړل اور روغل دا ټول کوم ختم کړل. بهرحال وقوم تبعين او قوم توبه چې دا ها یو قوم همیر موږ ته له قبيله همیر او دغه کوم تعالی پاک رستونه د کې صرف یو سناو اسد بن ملیک دا ډېر نیک سناو دی لقب ابو کرب یا ابو قریب او دی پیله کتابونه یلو هغه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره تعریف روغونه څومره علامات نشانه ورولوي هغه دی پړاو کړی وي. نو لہذا بیا بو دا په دې انتظار کې دی یو خط ولیکال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو چټي ته ولیکلا ډېر عجیب چټي ولیکلا ټول خو نشو پړاوله ټیم کم دا بهرحال بیا به چې ته پړاو کو نو هغه ډېر عجیب خط ولیکلا کې دالی کلی چې یا رسول الله کاش چې زه تو زمانه می مونږلې وا مو به تو خدمت کولا
مو به تو داسې خدمت کوله. ډېرې عجیبه عجیبه خبرې لیکلې وي. نبي علیه السلام ته خط لیکل. هغه خط چې هغه بیا څه شول، هغه بیا حضرت ایوب انصاري رضی الله عنه د دې په خاندان کې دا روغلل. هغه چلیدال اخري کې چې دا یهودو د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه قبیله چې وا قبیله هغه ټول چې ایمان وروړو دغه خط ته واجر ونه دا خپل قبیله وستاله ته چې ته لوټ شه مدینه ته بیغی ټیم کې یسرب وي ته لوټ شه په یسرب ولا خلکو منته حمله وکړه دی ته چې نه زه خو هغه کوم ته کله نه ارته هغه مدینه منته ځکه کله حمله نه کوم ویل چې هغه کې اخیری پیغمبر چې دا هغه برچی او هغه هجرت کوي برال ستله وکیادو خدای کوم هم بیا الله پاک تبا کړل او کل کذب الرسل فحق وعید الله پاک چې دا ټول رسولون جوړلا وکړل نو دایمن چې موږ څومره سزو دی وېدات دي هغه حق ته فعین بالخلق الاول دا خلق دای چې موږ تړیو په لازالي خلقت نه بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې د په دغه تردد کې دي چې الله پاک به دوباره انسان نوی شکل سره ژوند کوي چې الله پاک ته پیله شکل نوی الله پاک جوړ کړي نو الله پاک بیا چې بهر حال الله پاک د عمل کوونې توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.